دغه محبت که نن زمونږ په زندګو کې رالی د نبي علیه صلات وسلام سره نو بیا زمونږ ایمان بم برابر وي، زمونږ اعمال بم برابر وي. محترمو، یو ورځ نبي علیه صلات وسلام اعلان وکړو چې مال راوړئ، مال د جهاد دپاره ځو او د مال ضرورت دی. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه کور ته لاړ او په کور کې چې څه هغه ټول یې راوړه. عمر فاروق رضی الله عنه په زړه کې دا خبره وکړه د هغه نه به زه مخکې کېږم. نو عمر فاروق رضی الله عنه د کور نیم مال راوړو. کله چې نبی علیه صلات وسلام تپوس وکړو، نبی علیه السلام د ابوبکر صدیق نه تپوس کوي، وایي ما ابقیت لاهلک، د کور د خلکو دپاره دې څه پرېښودو؟ نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته وایي د الله او د هغه رسول مې سره پرېښودو، په کور کې مې اسم پرې نه ښودو، ټول مې راوړو. د عمر فاروق رضی الله عنه نه تپوس کوي، وایي تا په کور کې څه پرېښودو؟ نو عمر فاروق رضی الله عنه ورته وایي ما نیم مال راوړو، نیم مال مې کور کې پرېښودو. نو عمر فاروق رضی الله عنه وویلو چې زه به چرته هم د ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه مخکې نه شم. نو محترمو، د خلکو د رسول الله سره محبت و.